ألا يقيم حدود الله. سورة بقرة شروع د سورة بقرة 201 نمبرات دی. مخکې آیاتونو کې مسله د طلاق شروع د یو طلاق تذکره مخکې وکړله او بیا مجموعه حکم یې هغې لره بیان کو چې کله یو سړی زنانه له طلاق ورکړي او 3 طلاق یا پرله پسې مسلسل ورکړي او یا جدا جدا ورکړي، نو بیا الله وی دلا حلال نه ده تر څو پورې چې د بل خاوند سره نکاح نه کړي. حلال بشیا خود شرایط سمیت شرایط چې کوم قرآن کریم یا حدیثو کی ذکر دی هغه پکې موجود وي. الطلاق مرتان، الله وی طلاق مرتان دو دی. کم قسم طلاق؟ یعنی آغا طلاق یدی جی بائی کی خاون لا رجوع حق وی. الطلاق الذي يملك الرجعة عقیبه مرتان، یعنی آغا طلاق چه داغین رستا خاون لرا رجوع جائز دا. آغا طلاق اللہوی دو دی. وَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا ایسار ولدیا دی زنان لرا د شریعت مطابق، او تصریح بِإِحْسَان، او یا خوشی کول دیا د شریعت مطابق. یا خو زنانا چې طلاق دو ورکړی شي نو یا خو بیت و تا رجوع اوکا او بیت و تا خزا او آیا، او یا د شریعت مطابق 3 طلاق ولورکا او خزا ایلکا خوشکا چې د بل سره نکاح وکړي. ولا يحل لكم، لا حلال ندی تاسو لرا ان تاخذو چې تاسو واخلی مما هاغه مال لرا اتیتموهن چې تاسو ورکړی وي د زنانو لرا شیئا سمالا. دا زمانه د جاهلیت کې دا مسله وه چې زنانه له به طلاق ورکړله بیا و چټیمه پوری به زنګوله او بیا به بل نه ورکولو، دی مہر ته به چل کې خو دیو نو مجبوره به کړله. نو خدای به ویلا چې زدا مہرم د درته پاتې دام درواله دا کالی کندولی او چې وزدن اخلاص شمه. نو الله وی خاوندانو ګوره دا د لجایز نه ده چې یو خاوند زنانه دومره تنګه کی چې دا غینه بیا محرم والی. په یو صورت کې چې په خپله خوشی باندې دا زنانه مهر پریدي او طلاق غواړي هغې ته خلع وی او د هغې دا د حکم را روان دی. الا یخافا مگر چې ویریږي دواړه الله یقیما حدود الله چې قایم بنکي فلد الله. په دې صورت کې مهر سړی شي اغست. اوس ګوره چې کله ګناه خاوند تی بد اخلاق خاوندی او تنگی زنانا او مهر تینا غواړي نو دا مهر دی لنا جایز نه دی. دا مهر دی لنا روانه دی چې دی دا مهر تینا والی. کو چارته زنانه بد اخلاقه ده
یا ښځه او خاوند د یو بل حق نشي ادا کولی د زوجیت، نو بیا د خاوند د ښځې نه مهر شي اخیستلی. حدیث کې راځي یو زنانه راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ویل د الله پیغمبره ماله د دې زنانه نه طلاق، د دې سړي نه طلاق واله. نو د الله نبی ورته وی ولې څه وجه ده، څه عیب دی پکې؟ نه ورته وی د الله رسوله نه، عبادت گزار دی، روجه دارم دی، دینداری پکې ده، خو ان اخشا زه ویریږم هسې نه چې په کفر کې اخته شم. وی زما ورسره د زړه مینه محبت نه. نو ګوره چې کله د ښځې د خاوند سره د زړه مینه محبت نه، نو ګوره دا سبب بیا د کفر جوړیږي. د دې حدیث نه دا معلومیږي. نو نوره سړي کې څه عیب نشته، خو زما بس طبیعت دا دی چې د زړه مینه مې ورسره نشته. نو هسې نه چې په کفر کې اخته شمه چې زه عبادتونه کوم او د خاوند سره مې طبیعت نه لګي، نو بیا خو عبادت نه قبلیږي. روایت کې راځي د الله نبی وی چې کله خاوند خفه وي نو د دې مونځه د سر نه یو لویش پورته نځي. عبادت دا نفلی فرضیه دا نه قبلیږي. نو بیا ورته د الله نبی وی چې تا له هغه په مهر کې یو باغ در کړی دی، نو هغه باغ به ته ویل واپس ورکړي؟ هغې وی وی زه وله دا باغ هم ورکوم، واپس دې والي دا مهر خپل، خو ماله دې طلاق راکړي. نو بس د هغې نه ثابته شوله چې زنانه خاوند لره مهر شي ورکولی په طلب د طلاق، چې ماله طلاق راکړه او به دا مهرونه دې دراله. نو روا ده دا جایزه، خو چې کله دا ښځه د خاوند حق نشي ادا کولی او دا په ګناه کې اخته کېږي، نه لا اله یخافا مګر چې ویریږي دواړه الله یقیم حدود الله، چې قایم به نه کړي دواړه پولې د الله. ښځه به د خاوند حق ونه مني او خاوند به د ښځې حق ادا نه کړي. وَإِنْ خِفْتُمْ الله وَإِنْ کو تاسو ویریږئ الله یقیم حدود الله، چې قایم به نه کړي دواړه پولې د الله، فلا جناح نو نشته دی ګناه علیهما په دې دواړو باندې، فیما فاغ مال کې ابتدت به چې ورکیا د پاره د خلاصي د ښځه د خاوند لره، د خلاصي د پاره ورکوي چې ځان ته نه څه کما خلاص کما جرمانه ولا ورکي. تلک حدود الله دا پولی د الله فلا تعتدوا زیته مکوي، تجاوز د دین مکوا مخالفت د اوامر او د نواهی مکوا. ومن يتعد حدود الله او چا چې زیته وکړو د پونو د الله نه فاولئک هم الظالمون، لا دا خلق دی ظالمان. وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دا دریم طلاق دی. نو ګوره مخکې ویله طلاق مرتان، طلاق دو دی. بیا ګوره دا خلع دا مستقل طلاق دی، دا ځان له مسله رہی طلاق بالعوض وی، عوام طلاق تا طلاق بغیر عوض وی. نو مخکې منځ کې راوړله عوضي طلاق مستقل، او هغه په خلع سره طلاق باین واقع کیږي، ما سره رجعي نه واقع کیږي، چې زنانه خاوند له مهر پرېښودلو او په هغې سره کم طلاق واقع شي، نو دغه طلاق نکاح ماتوي. په دا کې دوباره رجوع بغیر د نکاح نه کیږي، چې نکاح به ته تجدید نه شوی.
او دا دریم سریع طلاق دی چې دوه طلاقې ورکړله بیا د هغې نه وروسته دریم ورک نو بیا به استادیا د یو سر نه بل سر مولاله نه ځي بیا به پکې دا نه وي چې یاره ماله پکې اوس څوک د حلت او د حلالوالي صورت لاله پکې پیدا کی وایي څه گنجایش به پکې نه وي مولوي صاحب خبره کې وایي یا به د طلاقو کې بیا کله چې الفاظ د خولې نه اوځي نو ما خو تاسو ته ویل چې د باجوړیانو ښځې نه طلاقېږي ځکه هغوی خو د ورځې 500 الفاظ وایي چې مذاکره د طلاق شروع و مذاکره لکه ښځه او سړی د طلاق و بحث مباحثه کوي او په دې کې ورته ښځې سړی ویل چې وځه د کوره نو دا طلاق باندې نکاح ماته شوه لکه طلاق هم نه واقع کېږي نکاح ماتېږي دارنګې نور د عربیت الفاظ دي ځان له خاوند بل تالاش او مذاکره د طلاق وه او یا ویله چې یاره ته به زما د خور په شانې یا به د مور لکه اوس بازاریانو کې اکثر خلک لانجې کوي وایي ښځه به دا ساتمه او ښځه به دا ساتمه هلکه الله دې غر کا نو دې الفاظو ته څه ضرورت دی د دې نه علاوه نور الفاظ وایه که نه په دې خو طلاق واقع کېږي نکاح دې پرې ماتېږي طلاق رجعي نو واقع کېږي لا فإن طلقها کو طلاق ورکړله فلا تحل له نه لا ویا حلال نه دي دې لره دې سړي لره من بعد وروسته د دې دریم طلاق نه حتی تنکحه زوجا غیره چې نکاح وکړي د بل خاوند سره د بل خاوند سره به نکاح کوي نو اله به وساري ولدا روا کېږي ګوره د دې لپاره شرطونه دي یو خدا ده هغه شرایط دا معلومیږي د حدیث امرأ رفاعه نه حدیث د امرأ رفاعه چې دی نو هغې کې دا ده چې هغې کې شرایط ذکر دي دلته خو صرف دا نه که نه چې فلا تحل له من بعد حتی تنکحه نکاح معلومیږي صرف چې نکاح یې وکړه نو ته وې حلاله به شي بېرته وله خو د هغه حدیث نه ورسره نزدېکت هم معلومیږي امرأ د رفاعه وه هغې طلاقه کړله راله وی كنت عند رفاعه وی د الله رسوله زه د رفاعه په نکاح کې اومه فطلقني مال طلاق را نو یا ما بیا فتزوجت عبدالرحمن ابن زبیر ما د عبدالرحمن بن زبیر سره نکاح وکړ او ویلا وان معه مثل حدبة الثوب ویل هغه چې دی نو هغه زما ضرورت نشي پوره کولی دی ښځې شکایت په هغه باندې وکړ نو فتبسم رسول الله وخندل نو بیا ورته ویله تریدین ان ترجعي الی رفاعه ویل بیرته د خپل زوړ خاوند له ځې رفاعه له تاسو به د نکاح کې نو هغې ورته ویله چې واپس ځمه نو د الله نبي ورته لا حتی تذوقي عسیلته ويذوق عسیلتک وی چې تا د هغه ګبین نه څکلی او هغه ستا ګبین نه نو ویل نکاح به ته واپس نشته څه مطلب کنایه ده د جما نه چې دغه دویم خاوند دې سره نزدېکت نه یې کړی نو ویل تر هغه پورې ته دې له حلاله نه اولني ده نو په تشه نکاح هم نه حلالېږي ګوره چې بل سړي دی به یې په نکاح کې نکاح به کوي بیا به ول هغه دویم سړی په خپله مرضۍ باندې طلاق ورکوي په خپله خوښه باندې او د هغه دویم سړي سره به نزدېکت هم کوي او بیا چې هغه په خپله مرضۍ طلاق ورکړله نو بیا به عدت هم تېروي 3 هیزه نو بیا که خوښه وه د اولني خاوند سره دې نکاح وکړي او که نه وه نو به ځي دی بل سره نکاح کوي او که نه کوي خو دا شرایط به پکې څلوري دا به خامخا په دې کې وسالې موندلی شي
فلا تحل له ولا لنا دی ولی خاون لرا من بعد ولا يرسد دی دریم طلاقنا حتی تنکیا زوجن غیره تر دې فوریا چې نکاح وکړي د بل دویم خاون سره. اوس کو په دې نیت دی ولا طلاق ورکړه، په دې نیت یې اوس نکاح وکړه چې بل دا چل جوړ کړو چې زه به دله څه کما حلاله به دله کما نکاح به اوس وکما ورځ دوه به اوس تیرې کما به ته به در واپس کما بس او طلاق به کم. نو د الله نبی وی لانا رسول الله د الله نبی لعنت کړي په هغه سړي المحلل والمحلل له، هغه سړی چې هغه ښځې حلالۍ خلکو لره، او په هغه سړي د الله لعنت دی چې هغه له ښځه حلالولی شي. چې ورته وایي زه څو خبر نه کړم او ځه خو بیا دی واپس سبا راولېږه طلاق یې کړه. نو ګوره په داسې سړي باندې د الله لعنت دی، په دواړو وریږي، په نوي خاوند او په زوړ خاوند دواړو د الله لعنت دی. نو دا خو ګرانه مسله ده، دا به نه کې. فإن طلقها کو طلاق یې ورکړله دې زنانه لره دا درېیمه فلا جناح علیهما الله یې ګناه نشته په دې دواړو. خو دوه طلاق یې ورکړي رجعي یادوي. فإن طلقها کو طلاق یې ورکړه دې سړي رجعي فلا جناح علیهما نشته دې ګناه په دې زوړه خاوند باندې د دې ښځې سره ایتراجع چې دواړه رجوع کي یو بل ته ان ظنا کو یقین یو ان یقیم حدود الله چې دی به قایم کي پولې د الله. یو طلاق دوی ورکړل الله و یو به ته وایي چې ځه ښځې د بله ته ښځه ووامه سړی ښځه وایي سړي ته زه به سړی ووامه نو بس راځئ پې بې وتلک حدود الله دا پولې دي د الله یبینها الله بیانوي لقوم یعلمون د فار دا قوم چې هغوی پوهېږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف. اوس آیات کې منع کیا د الله په آیاتونو پسې ټوکې مه کوئ. دا راغلی په باره د یو انصارو د یو سړي کې آدم ثابت بن یسار وه ښځې له طلاق ورکړي و چې کله په عدت کې دوه کو درې ورځې پاتې شو نو بیا د دوباره به ورته رجوع کوله بیا به ورته ښځه نه ویله څه ورځې بیا به واپس بیا ورته رجوع وکړه نو ضرر یې ورکاو. دا ولې دا د دې لپاره وی چې نه زما شي او ویله نه د بل شي نو دا ځواني به ختمه کړم ضرر به ورکومه طلاق به ورکومه چې عدت ته لږې ورځې پاتې بیا ته به ورته وایم چې ښځه دی نو په دې کې به په ټیم تیر شي نو ځواني به ختمه شي نو بیا به څوک څه ګلۍ کوي زړه به شي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله فرمایل ملعون من ضار مسلما لعنت دی په سړي باندې چې مسلمان له تکلیف ورکوي یا په مسلمان جبر کوي ظلم پې کوي په سړي د الله لعنت دی او یا په یو بني ادم باندې زیاتی کوي نو ښځه باندې زیاتی کوي ظلم کوي نو په ده د الله لعنت دی چې بې ځای پې ظلم کوي. نو الله وایي وإذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوئ زنانه ولره فبلغنا او دوی ورسیږي اجلهن نیټې ته فامسکوهن بمعروف الله وایي ساري کوي دې ولره د شریعت مطابق خو عدت واقع پاتې و بې ته ورته ښځه وی رجوع وکړه او صرحوهن بمعروف او یا الله و یا خوشی کوي او ویله کوي دې ولره د شریعت مطابق. امساک بالمعروف څه دی؟ هو القیام بما یجب من حقها على زوجها
اے خاون ساره کړه شریعت مطابق کو حقونه منی حقونه ولا ورکیا او دانګي یا خوشکا کو حقونه نه منی ولا تمسكوهن الله وی میسار وی زرارن د فارد zarar رسولو لتاتدو چیزته پنه او کوي دیر میسار والله ویا چیزته کې په خزبان دیا دا مکوا نو ګوره اسلام کې ولا حقوق بیان کړي دومره خیال او ساتل خاون ډېر زیات خطاب او تعالی کړي چې اشاره کا یا خوشی کا اشاره کا یا خوشی کا شریعت په مطابق ژوند تیر zarar ولا مور کا د الله نبی ویا لعنت ګوره د باندې د الله وریږي یا زنانه له تکلیف مور کا او دی وی دای ولنه دی ور کړی حق حقوق النساء کې وی حق ولا نه دی ور کړی دا حقوق النساء نه دي ته حقوق العصيان وی یا حقوق النساء لا قرآن ور کړی کنه هر زنانه لا او یو حقوق العصيان دی د نافرمانی حق او ګړه بځه کا وسیله دي صحیح ده ګړه بازار کې چری کنه بازار خلک یې لیکلي نو کو چاول به ته شو کې اولاد ور کړل او کو چا د پړی نه نیولې او بل کوټه نه استلې او یا اوساجي کو د بلا سیلی سره مرګري شي و چرته تلو ناغی دا وای او اسلام خدا نه وای اسلام وی تعالی خو ما عزت در کړی دی تکینا وقرن فی بیوتکن لا یکورون کی اوسېږي بهر مو زه ستانه پاکه خرچا په سړی الله وای ما واجب کړی دا کنه ته څه دې سړی چې کله دا ویلی وې کنه چې سړی لا به غټي موږ لیونی دا مونږ چې بارته وته یا سړی دومره سفرونه کول ای روزه کې به څومره خوبونه کول او زنانه خوبونه کوي ای دی وی پوری ډاډه وای بیا دی وینه پس بیا نمازګارا پوری ډاډه والی الکاري اوزه ختم شي لګل سټکا پوکای اوس کو سہولیات دیا نو الله وی ولا تمسكون می سارا وی ورا د zarar د فارا چې زته په وکي وما يفعل ذلك چا چې دا کارو کو فقط ظلم نفسا ولا ظلم یو کو پزان باندې ظلم په بل مؤمن باندې دا ظلم دی پزان ولی به ته انجام وی نکنه او دای اکثر ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سیاياتنا د الله لرا پټو کو باندې د الله پیاتونو پورې ټوکی مکاوا ابو دردا ویا رضی الله عنه وی کان الرجل يطلق في الجاهليه ويقول انما طلقت وانا لاعب فيرجع فيها وی خزل به طلاق ورکړل خزل وی بیا به ویلا چې ما سټوخه کولې غپ می لگاو وی بیت به وته دوباره رجوع وکړه الله آیات راولېګو ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سیاياتنا د الله پټو کو باندې طلاق څه غپ دی یو زما خو لراله ما ته ویرا طلاق می خزل ورکړه درې وای مخکې بیت سلام را بچا خبر کړو چې حرام ده نه چې ځان په حرامو کې نشه مخته کول نو ما خو لاره د شپې لسنیمه بجې نو ما دا وایي چې طلاق ورنه ما په سیده کار دی ول خلاص کړي نور څه کی چې لاړې څړې ګراو دا یو وخت هغه بس بیا او ته چرته چا بل مولا خوستله چا خاله ورغلېو او ته ویلو چې څنګه دې طلاق ورکړي ویل چې ما سي غپ لگاوي سبب غپ کیو ناو دې ویل چې بغپ کې خو طلاق نه کیږي به دې اړه تسلیم نه کوله داغه په مسله اعتماد نه دوباره واپس راغله چې سبا به دراله نو ما ته وی ته ډېر سختی نه کې ملوله راکا
ویل چې تا خو پرون غوټ زه د کلي نه خلاص کړی او ما د خو یو کس ویله چې دا خو ټوکې دې کړی په ټوک کې نه ما دلته یو طالب دی ویل ما له ترمیزي راوړه او ابو داود ترمیزي ابو داود یې راوړ ترمیزي کې روایت د الله نبی ویا ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد د الله نبی ویا درې شیونه دي چې د هغه رښتیا م رښتیا دي او ټوکې م رښتیا دي یو وی النکاح والطلاق والرجعه یو نکاح ده یو طلاق ده یو رجوع ده نکاح ده تختارا که ده اولک او جنی او دی جنی ویلا چې ما قبول کړی دی نو بیا ګورسته ډېر قسمونه چې ما خو هسې ګپ لګوې لکه او تا خبره دې رښتیا کړوې ګپونه اسلام نه مني بس د نکاح رښتیا دی او دروغ هم څه دي رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي دویمه الطلاق د الله نبی د طلاق وګوره رښتیا هم رښتیا دی او ټوکې هم رښتیا ګپونه نه مني او دریم د الله نبی رجوع چې ښځه طلاقه کړې ده خو بیا ته ویل چې زما ښځې نو بس رجوع وشو نو دا دې وروسته وایه چې ما خو هسې ګپ لګو چې رښتیا خو مې ښځه نه نو ګپ پکې نه چلي په یو روایت کې اوسه عتاق راځي عتاق ازادي غلام دی او ته ویل چې زه ازادي او بیا هغه لاړې روان شو ته چې نه لکه ټوکې څه کوم نو ټوکې پکې نه چلي بس ازاد شو لاړې د خولې توکلې لاړې دي بیا نه ما ویل یاره ما خو د حدیث ویلی دی او پته نه لګي خو هغه د مدرسې شاته سبق ویلی ترمیزي به خوار نه ویلی کېدی په دا وخت کې اوده و چې استاد سبق وه ځکه ځینې وخت کې سړی اوده یي که نه نو چې ملا وایي سمسیره حرامه ده دا وایي سمتاره حرامه ده او خور ته خو پته نه لګېږي یا یې نیمه مسله اورېدلې آیات یې اورېدلی چې لا تقربوا الصلاة مانځه نه مه ورځئ نږدې نو په دې وخت کې د خوب یوه جټکه ووایي چې وانتم سکاره نو دا انتم سکاره نه یې اورېدلی چې منزله مه ځئ په حالات د نشه کې نو دا حالات د نشې ټکی نه یې اورېدلی او دا یې ویلي چې منزله مه ځئ وایي نن پکې مولوي صاحب بل پې کجوله چې منزله مه راځئ نو خو اوده وخوا نو مسله پې نتلې ده نو مال ځینې وختي ځینې مولا اوده شوی یا طالب اوده شوی یا حدیث یې نه یې ورسېدلی نو خوار ده به مال پته نه نو مال منډه دا سفر ځان څه ولیکه حدیث ته نمبر او دا وله ورکړه نو یې بیا مې چې وله هغه ورکړو نو بیا دې راسه وروسته ویل وایي ما دې ویل چې یاره ما ته د سمه پته نه وه خو ویل ما چې په ګپ کې به نه واقع کېږي سمه پته راته نه وه په تخر کې دې پتوې ورسره وړي دي او بازار له راغلی په خپله دوکانداري کوه که نه د مولا د دوکاندارۍ څه په دې زمانه کې څه کوه غټ ګڼ کې بل نه نشي کولی دا زمانه داسې ده دور راغلی نشو چلیدلی خو ته ښه سړی که نه بل ښه سړی نه دی بل دی دروغ ته مجبوری دوکې ته دې مجبوری خیانت ته دې مجبوری نو ما ته اوس نه چلیږو بازار کې نو اوس کوشش کوه چې ځان ته له وسه پورې د ځینو شیانو نه ساته نو ټوکې د الله په کتاب پسې مه کوه چې بیا وروسته وایې ټوکې مې کړي نو دا خو ابودردا وایي چې یو سړي به ټوکې کولې الله آیات راولېږو چې ټوکې مه کوه دویمه معنه دا ده منی سیاتونه د الله لره هزوا په ټوکو چې طلاق الله درې رالېږلي دي نو ته سل او زر ولې ورکې خو طلاق درې دي که نه درې ورکړو نو ته سل سله یا دی او زر سله چې ته وایې زر کاڼې او سل کاڼې او څوک وایي د دې غره عمره طلاق او څوک وایي د دې کور عمره طلاق دا الفاظ وایي د فقه کې ذکر دي کتابونو کې کتاب الطلاق نو دا د الله په آیاتونو پورې ټوکې مه کوه بله معنه دا ده ولا تتخذوا او منیسئ آیات الله آیاتونه د الله هزوا په ټوکو ټوکې دا دي چې یو حکم کې رالی ګورانو بیا ته منکر کېږم چې د خولې نه دې طلاق وختل او بیا وروسته وایې چې نه مړه زما خو دا مقصد نه و بیا خولې جوړي کې که نه ته بیا راټینګې لکه دا نو زما خواله چې څوک رایي زه هم سړی راولې چې کم سړي دا ټکي ویلې اقه راولئ نو زه پې څه کوم ځکه کو طلاق نه خو نه وایي که نه مونږ یې څه مونږ د لیوني زامن کې د ښځو نه هم خلاص مونږ دله نور یم کوو مونږ نکاح کوئ راځئ چې تړ باندې تړو نو شته نه دی ولې خلاص خو مونږ وایو چې په ګناه کې اخته نه شي
مسله ده پیدا نشي دا به غټه مسلې جوړي خجی وذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی دې پتا سو باندې سنعمت د باندې کړی دې بیان د احکاماتو او د سنت د رسول الله هغه د باندې کړی وما انزل علیکم واغسا چې را لېږلي دي پتا سو باندې من الکتاب د قرآن والحکمت او د حدیثنا یعیدکم به مضبوط حکم کوي او نصیحت کوي الله تعالی تاسو په دې باندې واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا فوی شئ ان الله بكل شيء علیم چې الله فارس باندې پوهه دی وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن دا یولسم حکم ذکر کئی نکاح بعد الطلاق مسئلہ دار آگلے وا جابر بن عبداللہ د تر لور وا نو دا ولا طلاق ورکا جابر بن عبداللہ د تر لور وا او د طلاق کا بیل دوباره په عدت کې رجوع کوله په خیمان او په خبره یو چې بس بیت رجوع کوم یو طلاق ورکړي د جابر بن عبدالله د تر لور وا خو خاون ولا طلاق ورکړي د سنیکانه د بل ساو نو بیا خاون دې په طلاق په خیمان او ویزو تبه ته خزوا په عدت کې خروجو شي کوي جابر بن عبدالله غصه شو ویل نه ویل نکاح به سره نه ویل دل درکو دوباره به د طلاق دی سره ورکو نو لکه کې دې شو غصه شوی د خزینه خپه شوی اول به ته خپه دی په خپل خبره باندې نو ودی کې رجوع کنه څه ناروا خو نه نکاح به ته وکي نو دا باندې دا آیات را لې وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ لَا چې تاسو طلاق ورکړئ زنانه ولرا فبلغنا لا دی ورسی اجلهن نیټو تا فلا تعذلوهن میساروي اين کهنا د نکاح کولون ازواجهن د خاوندانو سره بیر ترازی دا خاوند ته ویا بس ما وستا کار کیږي خیر دې به تبانی کا وتړو خو کلا اذا تراضوا بینهم بالمعروف خو چې کلا خوشاله وي الله ویا دا کذو خاوندا په خپل مابین کې د شریعت مطابق حضور به ورته پینا چې خدا وینا بس مال طلاق را کړی نه لما لکه یو مدینه منوره کې طلاق دخلې نه وخه کله طلاق بیا دوباره په خیمان او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلاله گریوان بشلول او دا غټه غټیو کې به دي ویل دا نور شقان سیر او شق دړي نه خوار بس خپاو خزه په سیبر نو د الله په پیغمبر په سلاله دا خو زه او ستا وزم نشته کم طرف دا زه دلته راځه خیر سفارش بدل کوم نو هغه خوار د الله د نبی خو لاله نو چې لاړې یار د الله رسول دی وجړل چې ما سره دې به نکاح وکړ زه خپه ما نو د الله نبی زنانه را وختله بیبي ولا را وختله چې به ته دوباره سړی سره نکاح وکړ سړی خپه دی ګریوان شلولې وخت کې زارو قطار بي نو هغه وته وی چې د الله رسول حکم دی او کنه مشوره ده لکه حکم خدای الله د نبی کوز نشه چلے او فرض دی واجب العمل دی وی کو حکمی به زه خو صحیح ده چین چورا پکې نه ده پکا او کوم مشوره یا نو بیا خو وسنی کانو نو د الله نبی مشوره ده حکم نکوم چې ستانه خوخه او ته خپکړې بس صحیح ده نو د الله نبی مشوره چې مشوره ده نو نکاح وسنه وسونه نه خور با کوڅو کې ګرځید نو مسله دا ده چې وسایي فلا تعذلوهن
الله وی میثار وی د نکانا ازواجهن د بیبیانو وی د مجنون او د لیلا په منځ کې ګډوډ راغلی نو ګډوډ پکې پیدا شولو نو وی بیا پسې لاړې او دی چې ګوره ستا په شان ډېر وګرځېدم خو ستا په شان ښځه مې پیدا نه کړه صحیح ده اویلا نو لیلا ورته وویله چې زما هم ډېر انتظار وکړو وایي چې ستا په شان خاوند مې پیدا نه کړو نو ویل راځه نوی کور او نوی ژوند به بېرته جوړ وایي دوباره یې سوله وکړه دا شعر یې چې ویلي دا خو به دقه ټیم کې ویلي یې کوڅو کې به خوار ګرځېدو او جدایي راغلی وه مسله یې جوړه کړې وه جمیا بیوی راځي چې اکرې قاضي الله یې دا ترازه و بچې راځي دی هلکه تاسو پکې انګه تماچه وي چې پلار یې پکې رو راک نه وله ورکوم ورور یې پکې راپاڅي د تره زوی پکې راپاڅي بچې جینۍ خوشحاله ده وایي چې زه بېرته اوس نکاح کوم کوي دی که نه ستا کار خو پکې نه ذلک یوعظ به دغه حکم دی نصیحت کولی شي په دې باندې منا چاته کان منکم چې وي ستاسو نه یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت ذلکم ازکا تاسو ته واما ازکا لکم دا به ډېره پاکیزه وي تاسو لره د زړونو و اطهرو او ډېر به پاکوي تاسو لره په اعتبار د بدنونو بدن به هم دله پاکي لکم ولهن یعنی تاسو به هم پاکیه دا ښځه به هم پاکه که یو سړی بدن به هم پاک شي او دارنګې د دې دا زړه به هم پاک شي د څه د وجې نه چې دوباره بې طلاقه قایمه کیه بې د زوجیه طلاقه قایمه شو او د زوجیه طلاقه دې ختمه کړه خو خانداني مسله پیدا شو هغه خاندان هم د دې خاندان د سوریا په ګټو باندې بې ولي او بدې شي وایي دا یې زمونږ جینۍ وایي طلاقه کړې وه دی نو دا مسله دې جوړېږي نه الله یې بېرته صلح وکوي چې د یو بل ته هم څه پیدا شي دا زړونه هم الله وایي پاک شي او بدنونه هم پاک شي د ګناه نه به بچ والله یعلم الله پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین اوس د دې نه ساریه دولسم حکم ذکر کړي مسله د رضاعت ده ولیا طلاق واقع شي کنه نو بیا ماشوم پاتې شي نو اوس به دا ماشوم چاله ورکو دا تربیت ته محتاج دی نو د دې ماشوم تربیت به څوک کوي نو الله وایي دا مور یې نه ده وایي دا د نورو نه ډېره لایقه ده چې دا ته دی وله دا مور ورکړي ماشوم د تی پاتې شلو او طلاق واقع شلو ښځه او خاوند جدا شو نو دا ماشومه د مودې د رضاعت دپاره استحبابي مسله دا ده چې دا به د دې مور سره استحباب دی ښه فرض نه ده اوس کو چېرته دا سړی وایي چې یاره دا نانه جدا شوې ده هوس یې نه چې د مږو دوایي پې ونه خوري او هلک نانه مړ نه کړي ځکه ځینې ښځې ورانې کړي او وایي چې سر کبر یې وکړه ما له طلاق راکړله زه لا واړه راجمع کړم او یا تربیت یې په صحیح طریقه نه کوي نو خیر دی بیا وله بله داینه شي نیولې بل چا لی ورکړه ابه وله ته یې ورکړه خو که دی ورکول په صحیح طریقه نو بیا به استادي دا زنانه به وله خپلې میندې به وله ته یې ورکوي والوالدات والله میندې به یرضعن ته یې ورکوي اولادهن زنانه وله اولادهن خپلو بچو لره دا زنانه څومره به ورکوي حولین 2 کاله کاملین پوره دا اتفاقي مسله 2 کاله فکس او دا رایه د امام ابو حنیفه د شاګردانو ده او هغه استادي 2 کاله پوره
او امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې نه 2.5 کاله ده موده د رضاعت. سورت احقاف 15 نمبر آیات دلیل کې پیش کړي، ځکه چې ګوره امام یو مسله کوي نو دا سره ګوره دلیلی د یو خبره واوري او بابل پسې د کوتک راغستی چې نه دا غلط شوی. 15 احقاف کې وایي وحمله وفصاله 30 شهرا. الله ویا پتن باندې ګرځول او د تینې پرې کوله په 3 میاشتو کې دي. 3 میاشت 3 کاله دا هم 10 میاشت څو 10 میاشت 30 شهر. نو 10 میاشت زمونږ په کلي کې څو دي 2.5 کال. نو 2.5 کال امام صاحب دغه دلیل وایي او فتوا په دې قول ده په دې حولین کاملین د باندې جمهور دي. امام صاحب هغه قول دی خو احتیاطي دی، نور دا قول هم دغه دوا دی. خو که چېرته د دواونه اوښته او د ماشوم د یو زنانه ته اورودو نو ګوره دا یې مور ده، د دې نه رضاعت ثابتوي. لکه مثال یې د یو ماشوم ګاونډی زنانه ده نواړه او عمر د هغه څو دی 6 میاشتې دی 2 کاله او 2 میاشتې دی او هغه دغه زنانه ته اورودو نو آیا دغه ګاونډی زنانه مور کیږي که نه؟ نو صاحبین ویا چې نه کیږي. ولې؟ موده د رضاعت خو یې پوره شوې ده 2 کاله نه وڅ. خو امام ابو حنیفه وایي چې احتیاط په دې کې دی چې نه مور کیږي، ګوره حرامه پې شو. هلته وایي که نه چې وحمل وفصال 30 شهره. نو احتیاط د امام ابو حنیفه په دې کې دی او فتوا د صاحبینو ده. اوس مسله دا ده چې دا کاملین یو 2 کاله پوره، دا مطلب یې نه چې خامخا به وله 2 کاله ته یې ورکړي. نه ځنې زنانه به یې په 18مه میاشتې تیناړی، ځنې به یې په 20مه میاشت اړی، ځنې به یې په 22مه اړی. خو د دې نه پورته د 2 کالو نه پورته به یې ماشوم له ته ورکول دا د جسم دپاره څه دی؟ مضر دی، نقصاني دی. بس دا ورته الله د 2 کالو پورې مقرر کړی د دې جسم له پیدا ورکوي. او د دې نه پورته بیا خلک وایي وچموری دی. بیا چې ته نه اوري که نه مسله جوړوي، ځکه دا نورو خوراکونو کې الله د ده اوس د جسم طاقتي نو چې دا ډېر ماته دي پې خوري فروټ مروټ دی ورکوي کیله میله نو بس ښه کېږي به. او چې دا همیشه هسې دا وي نو د ښارونۍ بچوړی به صحیح ده، همیشه به یې اوښکې زیړي او د کار به نه نو د دې د وجې نه وله موزیر دي ښه. نو دا ته یې ورکول او دا به خپلې زنانه وی ورکوي. نو بعضې زنانه ماشومانو له ته نه ورکوي. ولې وایي زما صحت به یا خراب شي څه دی، دا غټان خلک دا کوي. د دې نه خبرې بیماري جوړي. یو بیماری ده چې د هغې بې علاج ما سوا د دغه اندامونو د کټ کولو نه بل بیا نه، دومره سخته بیماری ده د دې. او بله بیماری ته نه دا جوړیږي چې د دې سره ذهن کمزوری کیږي. ذهن نه دی د زنانه دا کمزوری کیږي، بس الله رب العزت وایي چې دا خارج کا، دا پیدا کړي دی الله دې لکن نو دا خارج کا دی اولاد له ورکړه او ته وې نه ورکوم. نو د دې سره د انسان په جسم کې دا په ذهن کې دغه راځي، فتورت راځي، کموت راځي، حافظه باندې غټ اثر کوي، سر د بخلاش. نو د مور دا شوده بچی لره نور علی نور دی، دا هوښیار می، طاقتمن می، حافظه هم برابر. او چې ته په بوډر اوس کې او یا به د میخو او د غواګانو دا استاد اوس کې نو بیا سې غوي ته به د علی په وای با او ته د باغ وای تا ودی دا میخه صحیح ده چې د یو ځل په شیش وکنه او ته په شیش جې ته قتل نو بیا د دنا چل کاوه. نو د زنو خلکو چې په اولاد باندې د میخې دا خوړي او سکلی پی نو دلته د قاریانو مړه وچه یو زمنګ مړه وچه ټکې وته نه یادي. او بله مسله د حکمت دا چې دې دپاره د خپل
شودې ورنکړه خو د بلې زنانه شودې ورکړه د دې لپاره چې د پلانۍ علاقې خلک خوراک یې پاکیزه دی او ابو هوا یې پاکه ده نو دا ماشوم به د رضاعت له هلته ولیږو دا به مکې والا کوله د مدینې او د عوالي د مدینې د بانډو د دې فضا پاکه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضاعت دپاره دا ولیږلو نو هلته وه نو دا ته د ښار نه شی لیږلې څه د بخلاش دغه ښاري خو د ټول چاړهچور خوړلي او یا یو سړی چې د پکوړه او کباب خوړلی نو هغه مسې کندواني نو بیا یې بچی مسې کندوي د څه نه خبره دا نه او پاک خوراک چې رچای د دې بازاري اکثر خوراک ځان ساتي نو د دې حافظي دي د اولاد هم چالاک تکنای به دی وجه نه علما وایي چې کله بیا زنانه خپل نو برابر د ماشوم د پاره شو ده نو بیا ولا بزابه بهتره ده دا ولی ابزا چالاک نه اوس په لار روان یو شي ته خلا چوبل شي دا لګ به چالاک تکړای او چې د مې کې غواونو به وتا ګوره ته په ټرای وکړه په یو باندې دې نه لا ویا حولین کاملین یاته به ور کوي دوا کاله خلی مان دا حکم دا چانه پاره دی اراده چې اراده لري ایو تیم رضا چې پورا کیا موده د رضا تا یعنی کو څوک پورا کوي کو نه پورا کوي څه ګنا نه ولل مولود له ففلارا د دې الګ باندې رزقهن روزي د دې زنانه او دا وکسوتهن جامیم د دې زنانه او دی بالمعروف خو غرا د شریعت مطابق د شریعت مطابق به څه غواړي دا نفقه خرچه خوراک براوړي کو طلاق شوی کزه ده او کو نه ده خو چې بچی له ته ورکولو نو خوراک په خاوند دی خوراک سکاک براوړي او سالی جامه راوړي خو هغه جامه براوړي چې کومه جامه د اور موافق ده د وس ولی بیا به لینفق ذو ساعت من ساعتی سورۃ طلاق کې وایي وی مالدار دی د مالدارۍ مطابق ورکی او غریب دی د غریبۍ او درمیانه حال دی د درمیانه حال و چې هغه خوار خاوند په بازار کې ټرالی چلی هغه 500 روپۍ ورځ وایي او ته ورته وایې چې بچي له تیاله ورکومه چې د 3000 جوړه به لاله راوړي نه د 3000 جوړه د کوم ځای نه او یا ته تلې چې یاره د پلانکۍ د لیکه لاړمه او د پلانکۍ د هغې ښځې خو 50 جوړې جامې وي او زما یو جوړم نشته او دا بلې کلاړه ما 15 جوړې سینډلې او زما 3 جوړې او بل ورځ مړی لتلی ما د پلانین لی کوټې ته ورننه وتم د ګوتې په شان ډاکاو او تو ورته څه شی راوړي نو دا ارڅ خدای صحیح کوي کنه او چې کله ته قرآن او سبق وای مونږ ته نه یادي نو زمونږ یې مړه وچا او د ځان یې مړه وچا نو دا تر ارڅ ته یادي پردي سینډل پیجنې جامه پیجنې شمارې دی ولا پارمارای کې ولا شمارې چې څو جوړي چې ودوي کتل دی د نظر ایستل دا په دې کې غټ مهارت په دې اشیاء نو بیا ته اشمار او سبق ته بیا دی دما پوری به زین کې مینی کی ټکه مې ویني کی وجامي بګی کی لا تکلف نفس تکلیف بنور کولې شی او باندې الا وسع مگر دا وس مطابق به ور کوي وس مطابق ته حکم کا امر خوراک کا لا تضار والدتن zarar بنور کولې شي عادي مور لرا بی والدها په بچی باندې دا سه بنوي چې رضا بل ولني سماوت پتا باندې ته نور کوما نو ولې zarar ورکه خامخه د مورا په بچی په سړي خوږي کن او بیا خو ته د رضاعت وړو کې ماشومې دي نو په غډېره خپکی ولا مولود الله او نبا zarar ورکه ولې شي بابا لرا لار لرا بی ولده پا بچی باندی اسنا چه ده نورو زنانتی نالیا او دی زنانا لطخ پکڑی ده زانا وی نور کوم استا بچی لتی نو پلار لبا تکلیف ورکی نو چرته بی وستو
وعلى الوارث الله ویا فوارث بانی مثل ذالک هم دقه رنگی دا سرنگی چې د دې الک پلار مړ شو د دې ماشوم او یتیم پاتې شو نو اوس ما دې مور لبوله جامې څوک کوي دا چاته چې میراث پاتې کیږي د دې پلار میراث یې چې چا واغس ورونه دی وسای د ماشوم ترونه دی نیکې دی دا وارثان به ولا جامې او خوراک ساک ورکوي فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور وګراده وکړه الله ویا فصالا د تینا د پرې کولو عن تراضنا پر ضمانتیا باندې منهما د خځو او د خاوند طرفه وتشاورنا مشوره وکړه فلا جناح علیهما الله ویا ګناه په نشته بدوانو نو دای ولی ویلا چې ترازی او مشوره دای دی له ویلا چې زنانه په خپل طبيعت باندې ماشوم د تینه واړی نو بیا خو جاړي کنه نو چې خاون کور ماخام کور تراله څه سړی شوی کړالې به چلوي او یا به دیاړي کړي ولته الکم جاړي نو پتا را باندې کوي نو مشوره به وکیا چې دا ماشوم غټ شوی او د دې دویشتمه درشتمه میشته نو داسې کار کو چې دا الک د سناړو د تین اړو ستا مشوره ده نو بس سړی به چې صحیح نو مشوره به کوي دوانه به رضامندیا اختیار وای نو اله به وسادي کار کی یا نه چرګۍ غاړې ته مشوره و چې چرګۍ غاړې ته ناسته وي او ماشوم په لوبو کې شو او چناچورو پونه راواغسله خولې ته نو سړی وی چې د غټسري د خیل دی نو بس مورې چې ګوره نه دا خو خوړلی شي چناچور شو نو د تینې پرې کو نو بس صحیح ده نو رضا شو دوانه مشوره وکړه لای ګناه پې نه نشته بدوانه وإن أردتم مولایکو تاسو اراده لرئ ان تسترضعوا چې دا یڼه ونیسئ اولادکم بچوله دا یڼه ونیسئ بچوله دا یڼه دا خلک نیسي که نو اوس یا کو ضرورت هم جایز ده او کو ته مور نه ورکوي ام شي نیولی او کو ضرورت نه ام شي نیولی دا روا ده فلا جناح علیکم ملای گناه نشته دی په تاسو باندې اذا سلمتم کلا چې سپارئ تاسو ما غروپو لرا تیتم چې تاسو ورکوئ بالمعروف د شریعت مطابقات الکه دا یې له خو به څه تنخوا مقرره کنه چې ستا بچي له ته ورکوي نو وی چې یاره 50,000 روپۍ میش نو صحیح ده دا روپۍ ورکوه او هغه به ته ورکوي جایز ده واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په هڅه باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا دې جنوس دیالسم حکم ذکر کوي بیان دا زنانه کې چې د هغې نه خاوند وفات شوی دی والذین لا یا کسان یتوفون منکم چې مړه شي ستاسو نه ویذرون لا فریدي ازواجنا بیبیانې یتربصن لا انتظار بکوي بانفسهن په ځانونو باندې 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې دا عدت د هغې زنانه دی چې هغه وستا څه نه حامله نه او چې کومه حامله ده په تنې اولاد دی نو د هغې عدت وضع د حمل دی ګوره علي رضی الله تعالی عنه فتوا ورکړې وه چې عدت به ابد الاجلین څه به ابد الاجلین ابد الاجلین څه ته وایي ابد الاجلین ویل کېږي کو دا د رضا دا د وضع د حمل د دې ماشوم د پیدایش زمانه ډېره وه نو دا وی او ګوره 4 میاشتې او 10 ډېرې وي نو دا وی لکه خاوند مړ شو او ماشوم پیدا شو په 3مه میاشت لکه د مخکې نه حامله وه نو اوس 3 میاشت پیدا شو نو نیټه خو 4 میاشتې او 10 ورځې لرې ده نو هغوی دا وضع د حمل عدت ختم نه کړو بلکې دا ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې صبر کوي
او کو چرته په 15مه میاشت پیدا شو نو بس بیا خو 15 میاشتې وشولې وای او نیټه څو وه 4 میاشتې لس وه په 15مه پیدا شو بس خبره دا فتوا د چا وه د علي رضی الله. عبدالله بن مسعود ته چا ویل چې فتوا یې ورکړه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې و نو دا مفتی و د چا دا مفتی و د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین. نو عبدالله بن مسعود ویلا وی کوڅو غواړي په دې مسله زبا وسوکما مباهله په دې مسله وسوکم مباهله وکما مبالغه وکم چې د هغه زنانه چې داغه حمل او خاوندې په تخته باندې پروت دی غسل ولا ورکي غسل او د دې د اولاد پیدا شونه عدت ختم شو. مثالو مې شوله سړي بګې نشي څلور مې شوله سره دی هغه زنانه لري چې هغه څه نه هغه حامله نه او په دې خبره څه کوم مباهله کومه. نو ساری مثلا دقه ده چې کومه حامله ده نو د هغې حکم وساري وروسته نه روان دی هاتې بیا وایي صحیح شوله. بیا دا مسله واوره مسله دا ده چې ښځه کله مړه شوله ښځه مړه شو نو سړی سره نکاح ماته شو سره د اخلاص چې ښځه مړه شوه نو د سړی سره نکاح ماته شو. دا سړی د ښځې بدن نشي ټچ کولی ولی ځکه په سړی باندې عدت شته نشته کنه نو نکاح ماته شوه ختمه شو او کتلې ورته شي کتلې ورته شي او ټچ کولی نشي سره د اخلاص او چې سړی مړ شو نو د ښځې نکاح لا ماته نه ده ولې عدت یې وله څه ووه 4 میاشتې او 10 ورځې نو 4 میاشتې او 10 ورځې وله ووه عدت د پاره د اکرام د دې سړي او غم به ښځه کوي. نو کو چېرته په علاقه کې نارینه نه او د غسل ضرورت نو دا زنانه د خپل خاوند له غسل شي ورکولی دا د اخلاص نو دا مساله ده وساجي او خاوند یې ښځې له نشي ورکولی دا نکاح ماته د ټچنګ ناروا نو دا به نه کوي. نو الله وی والذین کسان یتوفون چې مړه شي منکم ستاسو نه ویذرون فریدی ازواجا بیبیانې یتربصن دا زنانه به انتظار کوي په ځانونو باندې 4 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې. دې ته څه وایي احداد څه ورته وایي احداد او زمون خلک ورته څه وایي سوګ منانه دا غم مناول دې ته احداد. دا صرف په شریعت کې زنانه لره دی صحیح شوله او د دې نه ما سیوا د الله نبی ویلا یحل لامرأة مسلمه مسلمان ښځې له حلاله نه ده تؤمن بالله والیوم الاخر چې ایمان په الله په ورځ د آخرت وي ان تحد فوق 3 ایام چې دا دغه ما اظهار وکیا په چا باندې د 3 ورځو نه باره دې له حلاله نه ده الا على زوجها 4 اشهر و 10 مگر په خپل خاوند با 4 میاشتې او 10 ورځې دغه اظهار کوي. د بخاري روایت نو 4 میاشتې او چې اخترې مخترې نو دا به کینسل کې ښه چې دا اولنې اختر دی او وړله جامې نه کو او ښځې به نکري دي نږدې ورې به ګاونډ کې مړی شي او د تره زوی مړلی او تره مړلی
او بابا مړ دی او بای مړه او پلانای مړه دا ودا چې مړي دې مړي باندې دا ټول نه مړي. او تاسو مې ویلیو کنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي و او د ابو سفیان لور و او هغه رضی الله عنه وفات شو. او بدرې مورز ویل راوړی لاله ویل تیلم راوړی او لانجم راوړی زما وې دې ته ضرورت نشته خو دا تاسو ته خیم چې ما د رسول الله نه اورېدلي چې د 3 ورځو نه ګوره بره د غم اظهار کول جایز نه ده. دارنګې ام عاتیه نم دا روایت دی هغه وی لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق 3 الا على زوج فإنها حين دا خزبا لا تكتحل رنجبا لگئی ولا تلبس ثوبا مسبوغا او رنگدار جامع بم ناغوندی دا سری ساده ساده جامع باغو او د ضرورت په بنا باندې دا نه دا سبقي بهر تشیوته چې څوک نشتا او دا اوزی بار مثال کې بازار نه څه شی راوړي څوک یې دراوړو نه پټی نه غیا راوړي خپل فصل را لیوي صحیح ده خو شپه به بهر نه تیری شپه به لبا کور ته راځي او نور کو څه ضرورت دي نو ضرورت ولا وتلی شي ډاکټر لشیتله نور وغیرہ چې کوم د انساني ضرورت نو هغه له وساجي شي. فإذا بلغنا لائکلا چې ورسیږي دا زنانا اجلهن نیټوتا نو ورسیږي دا نیټوتا یعنی 4 میاشتې ولسی وش فلا جناح علیکم نو نشته ګناه پتاسو فیما فاسکه فعلنا چې دا خزی کوي فی انفسنا بالمعروف الله ویا په خپل ځانونو باندې د شریعت مطابق چې نیټه وشو 4 میاشتې ولس ورځي بیا نه بزان څه کوي دا ولا زینت کوي یا وساجي بل خاون کوي او یا د کور بهر ته وزي خود شرع خلاف بنه کوي د شریعت مطابق کار وکړي نو بیا او ته نشي ویلې چې ګوره بل ورځي 15 شو خاون دې مړ سترګې توري کړي سپین سترګې او حیا ده پکې نه الکه خدای دې پیاکه او چې الله 4 میاشتې ولس ویلې خو ختم شو خبره کړه وته پکې بل اله پیدا شي نو هغه به کوي او یا بعضی و یا وی خاون دې مړ ځانې د سینګار کړي دي نو چې خاون یې مړ دی عدت یې تیر کړي دی ځان دې کډولي ګرځي کا خپاکه به ویلي پاکه به بګري چې خنه بنګري چې بل خاون وو چې خنه یو د مچانو سیل په سینو څوک وڅکه او مسله دا چې کله پاکه صفا سترای نو انا با چرته با یو ځوان د خټ کې نه گزاري مسله دا ده چې په ځان باندې څه کوي ډول او سینګار کوي نو الله یې څو تموي او کو وادي کولو خاونې کاو نو د دې ګوره خاونه په خپل مرزي دي د پلان او د چا په دی نه دی دا به صفا وای چې پلانی سنیکا د دې نکاح بل څوک نشي تړلی رضا نشي ولی دا خو مخکې د خاون مړ دی کنه نو دا غیا په خپل طبیعت باندې خاون نو چې وګوره شریعت مداخله کوي اوس زمون خلک چې کونډه نکاح کوي نو لکای ولا کوي نمره غاډه لکای په سي دړلې دي جنازه به سمورا کو اله کما الله پیاکا دا تاسو کوم دین جوړ کړی د علی رضی الله تعالی عنہ لوروا او دا غینو فاطمه 4 خاوندانی مړ شو یو مرشلو صحابیو دا غیر عدت ختم شو پاورانه بلو چې بل مرشلو هغه عدت ختم کو بلې وو چې بل مرشلو نو هغه عدت ختم شو 4 مو نو 4 اخیرت ته ورسوله 4 درې د ځان مخکې اخیرت ته پاس کړي او 4 دا ورسوله ناوی چا پیغور نه ورکو چې دا ته څه کې یو مرشو بل دیو کو بل مرشو بل دیو کو بل مرشو بل
څلور خاوندان دې وکړه. نو چې د زنانه خو خاوند دی چې خاوند یې نه بیا خو هسې سارانه یې وساتي څاروی دی بیا څوک څه کوي کور کې خو یې خیال څوک نه ساتي دا به مور او پلار څه وخت وساتي هغه چې مړه شي بیا به دې ورونه وي چې هغه خپل ودونه او ښځې وکړي بیا په تا په تندر لګي د خپل خاوند خدای هلته ورته څه ویلې وه جامې ورته ویلې وه پرده نو دا پیغور شاله مور کوي وره دا ناروا ده حرامه ده صحابیاتو نه څوک خلل صحیح ده صحابیاتو او د هغې به خاوند مفات کېدلو فورا به بل خاوند به یې کول عدت به بس ختم خاوند دا پیغورونه میغورونه ښځه چا طلاقه کړله ځان بل خاوند کوي دا پیغورونه نه و چې نه سړي د جاوید چا طلاقه ښځه دې واغست او نه به سړي د چا طلاقي و چې طلاقي ښځه دې طلاقه کړي دا خو دنیا صحابه وکړي زنانه طلاقي کړي هغه فورا بله دا عیب نه دی صحیح ده د دې دواړو مزاج به نه و د بل سوه مزاج لږ صحیح تا له به الله ښځه بله درکړي ښه هغې له به الله بله خاوند ښه ورکړي نو دا پابندیانې لایمه لګوه فعلنه فیما فعلنه الله چې څه کوي په ځانونو باندې د شریعت مطابق نو دا حکم یې ولې جهاد لراو نو مجاهده ګوره مسله دا کوي الله ګوره په جهاد کې به مجاهدین شهیدان کېږي نو کونډې به پاتې کېږي نو چې کونډې پاتې کېږي نو د کونډې د سر لوپټه دا ده چې نکاح ورسه وکړي نو نکاحونه ورسه څه کوئ دا کوئ نو دا نکاح دا لوپټه ده او دا نکاح بېته پرده ده نو دا خو د کونډې په سر لاس راښکل دي د یو مظلوم سره تعاون نه الله دې تاسو هم د دې لوپټې څه درکړي توفیق درکړي سر دې پې خلاصېږي دا مه ووایه یاره کونډه ته د پیغمبر نه ښې د الله د نبي 9 بیبیانې دي یا 11 یوه پکې څه ده باکره ده یوه ځوانه ده او دا ته څه دي دا ټولې طلاقې دي او کونډې یا یې خاوند مړ دی یا طلاقه ده د خدیجة الکبرا 2 خاوندان دا د رسول الله نه مخکې مړه دي په زمانه د جاهلیت او 2 بچي هم ترې پیدا دي او د الله پیغمبر څه وکړه کونډه زنانه وکړه دا یې نه ویل چې لکه د 25 کالو ځوان یم او د 40 سال زنانه کو د 40 کالو وه او د الله نبی د 25 سالو پیغور چا ورنه کو نه یې وله تره ته ویل چې دا څه کوئ ځوان هلک له دومره غټه زنانه کوئ نه مسله نشته او دام نه وه چې ځوانه زنانه یې ورکوله نو دا یې نه ویل چې د 40 نه عمر بره دی په 40 عمر ور اوښتی دی او تاسو ول عایشه ورکوئ دا خو د 9 کالو جینۍ ده نو دا ولې ورکوئ نو دا رسم خو د پیغمبر مات کړی دی چې دا پکې مه ګوره چې دوره د کوسمینه د روې باسه یو زمونږ د قبیله څه دی به خلاصېږي نو دا مه و چې زوړ دی کو ځوان او دا مه و چې زړه ده کو ځوانه اسلام ته وګوره چې د الله او د الله رسول څه وایي حقه کار وکړه نو په هغې باندې عمل کوه وسایي فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف نو دا یې مجاهد ته وویله چې د کونډو خیر دا ساته هغې دې باندې عمل کوي هغې بلکل دا که صحابهو په شان کار کوي او دا یو مسله ده چې بیا به د دې زنانه د کم خاوند سره د قیامت په ورځ حشر کېږي نو دا وایه چې کم یې خیرې دي سره به خلاصي رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه بیبي وه او هغې ته یې د طلاقو اراده وکړه وی دا طلاق هم نو هغه بیبي راغله ویل د الله پیغمبره طلاق مه راکوه او ویله زما چې کوم حق دی هغه ویل پتا نو هغه ما عایشې له ورکړه رضی الله عنها او ویل زما رړه دا غواړي چې د قیامت په ورځ ستا په نکاح کې راپاڅه نو بس وی صحیح نو پاتې شول طلاق یې ورنکړ وی چې دا فضیلت نو امهات المؤمنین خو غټ فضیلت دی ته ټول امت مور ده او پیغمبر بیبي ده وی چې ستا په نکاح کې راپاڅه نو بیا چې د کم سره پاتې شوه نو د حق په نکاح کې به راپاڅېده اخیر او د دې اجر شته
چې یو زنانه ده او بچی دی یو دوه او دا وایي چې خاوند نه کوم او د خپل نفس حفاظت شمه د خپل بدن حفاظت شم حیا او پردې حفاظت شم او د خاوند تربیت کوم نو د دې ډېر لوی اجر دی د بچی تربیت کوم د دې ډېر لوی اجر دی خو مسله دا ده چې حالات ټیک نه دي ځکه چې د دې ځینه لاړ شي دا کوز کو دا کوز نه لاړ شي دا بل که نو خلک وایي د سر سړی نشته ټوله ورځ ګرځي چې هسې به ضرورت پسې یم تلیم خلک دا خبرې پسې کوي نو د هغه نه ښه ده چې د سر سړی پیدا کړه نه لای فیما فعلنا چې څه کوي فی انفسنا په ځانونو باندې بالمعروف د شریعت مطابق والله بما تعملون خبیر الله تعالی په سبانی چې تاسو کوي خبردار دی ولا جناح علیکم فیما رستم به من خطبة النساء دا اوس د کونډو د دار تخیدا څوارلسم حکم دی د نکاح طریقې راته ښیي خو دا راته په حالت د عدت کې ښیي لکه مثال کې زنانه کونډه شوه او هغه زنانه ستا طبیعت لګي چې زه د دې سره نکاح وکړم ستا په طبیعت برابر ده خو کونډه شوه او ایریږي داسې نه چې زمانه په بل ور لومړی شي لکه یو چا په خپلوالۍ پسې سپارش للیږلی نو هغه وله ایسته هغه ځان له خبره کړې چې ځان له یې کړې وه بار ته راوتی او بل ورته ولاړو چې څه چل دی وکړو چې موږ ځان له په غولو غولو وکړو نو لېږلی پسې بل و او ځان له بل لاره والې نو ته وایې چې یاره چېرته دا کونډه ده او داسې نه چې د عدت نه مخکې مسله جوړه شوي نو الله وایي خیر دی اشارې کوه او ګوره بیخي به صریحه کار نه کړي بیخي به پاکه د نکاح واده ورسره نه کړي او هسې توربیخ کوه اشارات ورسره کوه میسج باندې سر دې بخلاص شو مراد ترې تعریض د زړه نه لای ولا جناح ګناه نشته علیکم په تاسو فیما فاڅه کې ارستم به چې تاسو اشاره کوئ په هغه باندې من خطبة النساء د نکاح د زنانو نه خطبه او حتبه چې په خا زیر شي نو د نکاح پیغام ته وایي چې په خا پیښ شي خطبه شي نو بیان ته وایي او چې د خانه ټکی والوځي نو حتبه به ډکو ته وایي د ډکو بانډل نو وایي الفاظ نه بدلیږي نو چې قاری د خطبې به د خطبه ووایي او یا وایي حتبه نو معنی د خرابه نه کړه نو مونږ دې مات نه نو موږ ته ځکه و چې قاري صاحب د دې د قرآن د ایزه کېدلو سره علم هم وکړه چې کاندې نرغړی زه دې به خلاصېږي ځکه چې علم ډېر ضروري دی قرآن یادول مستحبات دي مستحبه ده او علم فریضه ده نو علم فرض دی دا به یادې او دې د امت سترګې ویلي قاري ته نه دي ویلي قاري ته وایي لس کسان به او مولا ته وایي د انبیاو نه به وروسته سپارش تعداد دې نشته بس لوی واړه ټول بوزه سپارش به ولکې نو مرتبه ده نو دې ټکي کې وایي خدمه ده ښه نو چې تا اشارات کوئ په هغه نکاح د زنانو باندې او اکننتم یا تاسو پټ کړي وي فی انفسکم په زړونو کې د نکاح ارادې لره په زړه کې خو د نکاح اراده شته نو بس لاړ به شي هلته وی بس زمونږ هم کور شل شوی چې سهار راپاڅو نو نغریږې مه مخکې تود انګار وربلو لږ به ځان هم تود او اوس کور شل شوی دی واړه ژاړي څوک یې د ملولې نه او ځان لارې تاله دړه تسلیم نو کو هسې زناور نه و نو خو په اشاره به پیش وی اقل اشاره او خامخله لوړ نو که بیخي زناور نه و نو په اشاره به پیش هغه به وایي چې هلکه سړي او یا زمونږ استاد هغه به ویل چې یاره دا خو ښه سړی و دا ستا ده چې دا مړ شوي سړی به چېرته پیدا کړي
خو ځه الله دې ستا زړه له تسلي درکړي زمونږ هم داسې نکاح ته اراده ده ګرځو چېرته خو داسې نه چې واده ورسره وکړې چې ګوره عدت دې ختم شو نو زما څه به نکاح کې د بل څه نکاح ونه کړي نو دا ناروا ده دا ولې دا دې د بل مؤمن سپکاوالی کوي الله وی د هغه مؤمن چې مړ دی نو 4 میاشتې او 10 ورځې علما عزت ورکړي چې د دې ښځه به غم کوي نکاحونه به نه کوي او ته پې ورشې به هغه باندې پخې کېدې د هغه په عزت نو د هغه بېعزتي کېږي د مسلمان بېعزتي خو حرامه ده ناروا ده نو وایي دا مه کوه الله نو ته په ځان باندې راوړه که نه چې ته په خپله باندې صحیح ده په خپله باندې او نکاح ستا زنانه د بل سره میاشت تا د مرګ نه شي او د 2 میاشتې دې نه شي او فورا نکاح وکړي نو که ته ژوندی وې وجلې به دې نه وې هغه یوه ښځه وه که هغه ماستې چې والي خاوند یې ویل ډېره مینه مې د صداحت نه ویل څومره مینه در کوم مړ وې د پسې مړه به دا زنانه هسې وایي چې زما رسره په تندر دې م نه ولي دغه د ژوند مینه ده بس ختمه نو هغې دا او دا ویل دا څه وی نو هغه ته راشه چې حقیقت کې پې تجربه خو نو بس ځان یې لا تکنیکلی مړه دی ښځې وله څه دا تلي او ورغوي سولولي و سړي بیا ځان بلکل لا تقل کړی دی نو هغه چې لږ ساعت شوی دی نو بیا ویلي چې سهار خو به دا د کلي خلک راځي نه د ناشتې کار کېږي نه د چي کېږي نه د غرمې د ډوډۍ کېږي ډوډۍ ورته کېږي خو د شام یې نه شي خوړی نو دري دی خیر کړی د مستو تازه تومله کړي دي تنکي بس هغې خو یې والي دي چې تنکي مستو کټوۍ والي ده بس ځان یې برابر کړی دی اوښکي موښکي پاک کړي دي او لاس یې بېده په خاورو پسې مږلي چې خړه شي نو چې سار شوی دی نو سینې له ټاپ ورکړی دی چې زه به څه کوم او خلک راغلی سړی خو پروت دی چې خلک راغلی وی چې زه به څه کوم هغه پسې راپاڅېدی ویل چې ته به ماسته خورې څه به کوې تا خو یو پوره یو کاسه یو پتیله دی والې ناروغه او ته یې زه به څه خورم دا ستا مینه وه د مستو مینه یې در سره نو دا مسله یي چې وعدې به ورسره ګوره پټې نه کړي الله وایي په زړونو کې اشارات به کوي علم الله فوید الله انکم ستذکرونهن یقینا الله تاسو به یاد کیا دیو لرا کو چرته دی اراده د نکاح وا ولکن لا تواعدوهن الله وعده وسم کوي سرا فپټا باندې الا تقولوا مگر چې ووي قولا معروفا وینا د شریعت مطابقه وینا د شریعت مطابق اشارات ته وي ولا تعزموا عقدة النکاح الله قسم کوي د غوټې د نکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا تر دې پورې الله چې ورسیږي نیټه هغه عدت اجلا خپل ټیم ته دا کتاب یو ته ولي وه دا یو ته دی له وه چې زنانو کې غټ غفلت نو د خاونه تاریخ پیدایش تاریخ وفات د یاد ساته بیا مې ما ته وایي پته نه شوې وي چې څو به او عدت به مې یا ختم شوی که به مې نه ختم شوی نو دا کتاب یو د وه چې په کاپۍ کې ورسه ولیکه چې په پلانۍ ورځ په پلانۍ تاریخ باندې وستا چې پلانۍ لاړې د دنیا نه نو چې به 4 میاشتې او 10 ورځې وشولې نو ستا ټیم به ختم شي واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي فاحذروه ویریږئ د دې الله نه واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی غفور بخون کې دی حلیم صابر دی بردبار ذات دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء دیدی که اوس 15 حکم ذکر کوي حکم دا هغه مطلقې چې هغه قبل الدخول
او مخکې د مقرر کولو د مهر نه، یعنی نزدېکت ورسره نه دی شوی، واده شوې لا نه ده او مهر هم وله نه دی مقرر شوی، هسې دې نیولې وه او د دې نه خاوند مړ شو، نو د دې څه حکم دی؟ لا جناح علی نشته دی ګناه علیکم په تاسو باندې ان طلقتم النساء کو تاسو طلاق ورکوئ زنانو لره ما لم تمسهن تر څو پورې ما لم تمسهن چې نوي مسه کړي او ټچ کړي تاسو هغې لره، یعنې نزدېکت ورسره نه وي شوي، او تفریدو لهن او نوی مقرر کړی هغې لره فریدة مهر ومتعوهن نو داسې زنانه له فیده ورکوي، دې ته څه وایه وساجیه، دې ته متعه وایي، متعه وساجیه او کمیس ته وایه او یو لنګ ته وایه، یوه جوړه جامه دا به وله ورکړي، مهر خو نشته. علی الموسع علاوه فمالدار باندې قدر د وس مطابق او د اندازې برابر، وعلی المقتر او پتنګ دسته باندې قدر او دغه د اندازې برابر، متان لای دا پیدا ده بالمعروف د شریعت مطابق، حقا علی المحسنین لای دا واجب ده په نیکانو باندې. هر مطلقې لره متعه ورکول دا مستحبه ده، لکه نورې مطلقې چې که نه مهر وله مقرر شوی، نو که طلاقه دې کړه دخول شوی بیا خو به ټول مهر ورکړي، و طلاقه دې کړه او مهر مقرر شوی او دخول نه نو نیم مهر به ورکړي، او د هغې سره که یوه جوړه جامه وله ورکړي هم مستحبه ده، خو یوې مطلقې لره متعه ورکول دا واجب دي. هغه کومه ده چې هغه راواده شوې نه ده او مهر هم وله نه دی مقرر شوی، نو هغې له به یو جوړه جامه ورکړي، دا واجب ده په نیکانو. وان طلقتموهن او که تاسو طلاق ورکل دیو لره من قبل ان تمسوهن مخکې د رسېدلو نه، وقد فرضتم او تاسو مقرر کړی لهن دیو لره فریدة مهر فنصف ما فرضتم الله نیم وله ورکوي هغه چې تاسو مقرر کړی دی، لکه واده دې لا نه دی کړی او مهر هم مقرر کړی او په دې منځ کې ناچاقي راله، ګپ دې وسه صاحب په موبایل باندې کټ شو، د موبایل خبرې دي که دا ځان له مسله ده، ویل پرتوک دې سوړې راوړ، ویل ځوانه چې کومه سوړه دې ګنډو جاړه راځي، اوس تا موږ د کمې سوړې غم وکړو، نو دا مسله ده. اوس وایي بې نکاح ورسره شوي یا څه او د خاوند سره په ټلیفون باندې خبرې کوي، نو اګره چې روا دي خو مستحسنه نه ده تر د بخلاصي، ځکه د هغې بنیادي نقصانات او هغه مخې ته راغلي، نو که دا د ده څه خبرې کوي نو دا د درېو څه نور هم کوي، یا د بخلاص. او بله دا نه چې دې کې اختلافات پیدا کېږي، شیطاني حرکت دی که نو د هغې د وجې نه اختلاف پیدا شي، ځینې وخت د سړي د خولې نه داسې الفاظ وځي، ځینې وخت د ښځې د خولې نه د خفګان الفاظ وځي، نو د هغې د وجې نه بس مسله را پیدا شي، داسې ما را درې وتړلې بېرته دوباره دا مسلې پکې راغلي، او بیا پکې داسې ټکي استعمال شي ځینې وخت چې عبدالعبد یې حرامه کړي، بلکل بیا خو خر د لکۍ نه راټینګېږي چې یو ځل ځوړم شو بیا خو لکۍ په لاس کې پاتې کېږي، نو مسله بیا جوړوي، نو بهتره کار دا دی چې د دې نه ځان ساتي، یو چې واده وشي نو بیا خو څه مسله نشته، خو د دې نه به ځان وایي ساتئ، شرع دا وایي او نور د جواز فتوا ورکوي. نو الله وایي که مهر وله مقرر شوی او راواده شوی کوړی نه ده او منځ کې ناچاقي راله، خفګان رالی وساډیانو طلاقه شوله، نو دا نیم مهر به وله ورکړي چې 100,000 روپۍ مقرر وي نو 10,000 به ورولېږي، ونصف ما فرض نیمه چې مقرر کړی دی مهر، الا یعفون او یعفو الذي بيده عقدة النکاح
مگر کو معافی وکړه دی خزو ویلا چې زمړه طالب دی او تا ولا په انډوانس کې مخکې مہر لېږلی مور خلکو په واده کې ورکوي کنه او تا ولا انډوانس کې لېږلی مخکې معجل دی ته وایي او یو ته مهر معجل وایي معجل نیټوانې کېږي ښه څنګه چې دا ګاډي خلک خرڅوي په نیټو داسې ښځې هم خرڅوي دا شی کولی چې نکاح سره کومه خو ګوره اوس مهر نشته مهر به سونا ګرانه ده 2.5 لکه روپۍ ده نو داسې کار به وکړو زه به یې وګټم خو کال پس پیدله وکړم بس په کال په نیټه باندې راسه نکاح نو څه حالت پکې نشته که دې ته مهر معجل و او یو مهر معجل دی معجل دی ته وایه چې هغه د باندې بېدباره ده نو دې د وجې نه وایي چې ګوره د نکاح نه مخکې چې دی 3 تورې سونا په ډبي کې ایښي نو هله به نکاح کوو چې نه وه نو په دې طرف رانشي او نه دې کوڅې ته نور وګوري نو بس صحیح ده بیا نو دې ته مهر معجل وایي مخکې به ورکړي نو دم خوار په انډوانس کې لېږلی دی قرآن چې کوم ذکر کړی نو دا وله لېږلی دی نو اوس زنانه دا نه دی لېږلی نه دی لېږلی اوس ساجي نو دا خو بپسې اوس نیم وړي چې 100,000 او لس بپسې وړي نو زنانه جواب راولېږو چې چڼیا الا یعفونا مګره چې معافي وکړي ښځې زه وایي څه واده مې نه دی کړی او بس بیا ته مو نه لګي ځه د مهر هم راپسې رانه وړه بس چې تما پې کړو چې بیا بیوي راځي بس خبره ختمه شو او یعفو الذي او یا معافي وکړي هغه سړی چې مخکې لېږلی نو اوس یې مخکې مهر لېږلی نو دا خو به تې بېرته اوس راوړې نو ډېره ناروا ده چې ته دې بېرته واپس مهر علي نو به کو معافي دې وکړه الله وایي دا څه چې دې ورکړي دي او یعفو الذي کو معافي وکړه هغه سړي بیده چې په لاس هغه کې عقدة النکاح غوټه د نکاح وه نو غوټه د نکاح د چا په لاس کې ده د خاوند په لاس کې ده چې دا یې ماته یو کوتړي نو پرېنیزه یو کوتړي نو به چې ټول مهر یې وله ورکړی نو نیم یې دې بېرته رسي خو ویله زه دا نیم هم ستا شو وان تعفو او کو تاسو معافي وکړه ای خاوندانو اقربو دا به ډېره نږدې لتقوا ته دا ولې دا ځکه چې ته خو بیا هم ګټه وټه شي او ذاته خو به بیا هم استادي څه وکړي بله ښځه وکړي خو چې ښځه طلاقه شوله نو خامخا نوم خو پې کېښودلی شو نو که ښی مستاجي نو هر سړی به وایي طلاقه شوې ده نو سم سړی خو ته بې غاړه نه ږدي که نه نو سیوالی ټوپک بې نو د هغې د وجې نه وایي چې ته معافي وکړه دا روپۍ خو ته پرېږده که نه چې دا خو هغه ځان له استعمال کړي ولا تنسوا الفضل بینکم او الله وایي مه هېروئ ښېګړه په خپل مابین کې ډېر وخت هم ګپ لګولی په ټلیفون نو وایي دا ولې هېروئ دا فضل په خپل مابین اوس خو کې طلاق رال او یا اوساجې کور کې در سره وه نو مخکې څومره خواږه وه یو بل سره چې ځان دې پې وجو خو چې پکې طلاق رال نو بیخي بدنامې مه کوه لانجې مه جوړوه ولا تنسوا الفضل الله وایي مه هېروئ ښېګړې بینکم چې په خپل مابین کې وي د ښځې او د خاوند ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی بما په هغه څه تعملون چې تاسې کوئ بصیر لیدونکی دی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی اوس مسله بعض خو د معاشرې د اصلاح شروع نو د هغه سره خو ښکاره را به جوړېږي چې په کور کې به اصلاح کوئ ګوره نو د هغې دپارې 18 احکامات وي نو دا اوس 14 حکم دی 14 نو په دې مانځه سره الله وایي اصلاح راځي د کورونو نو چې په کم کورونو کې مونځونه وي نو هغې کې برکت نو الله وایي چې کم کورونو کې مونځونه نه وي نو هغه بې برکت دی نو الله وایي مشره ته به په کور کې وینا کې ګوره کشرانو ته د مانځه نو اصلاح خدا شوله دغه د کور 14 او دویم طریقې دا ده شیخ القرآن ذکر کړې ده او یا د ښځې او د سړي د طلاق لانجه شروع وه
هلته د رضاعت مسله وه، بیا د ماشوم د تیده پرې کولو وه، بیا پکې د طلاقو مسله وه. نه لایقه ده او خاوند خو په لانجې وی خو ګوره د مونځ وخت خو پېژنئ، هسې نه مونځ پرېږدئ په دې لانجو کنجو کې، د اختلافاتو کې نه وایي مونځ پاتې نه شي. نو په منځ کې ولې ځکه حکم راوړ لمانځه شو باړه سم. او د مجاهد سره به دا دی چې جهاد فی سبیل الله سره چې لکه مجاهده ته خو د کونډو خدمت کې او کونډو ته دې د نکاحونو کار ویلې، خو هسې نه ګوره چې مانځه کې نه په ودونو کې کوتاهي وشي. ځینې وایي چې یوه نه دوه او دوه نه درې او په خوشحالۍ د ښځو کې اخته او مونځونه دې ټول پرېښي. نو الله 14 حکم راوړه مجاهد له چې ګوره مونځ به کوئ، حافظو علی ساتنه وکئ علی الصلوات د مونځونو ټولو، والصلاة الوسطی خاص کرا د مانځه درمیانه، د مانځه درمیانه صلات وسطی کې د علماو ډېر اقوال دي. یو قول دا دی چې د صلات وسطی نه مراد صلات الفجر دی، د سهار مونځ نه مراد. دا ولی وی په دې کې د تلاوت طول پکې دی، اوږدوالی د تلاوت پکې دی، په نورو مونځونو کې دومره نشته که. هلته الله وایي که نه وی ان قرآن الفجر کان مشهودا، الله ګوره د سحر قرآن ویلو ته ملائک حاضر دي. نو سهار چې ته په مانځه کې قرآن وی نو خو ملائک وله راځي که، نو بیا به سنت طریقه ده چې په انا اعطیناک الکوثر د سهار مونځونه ونه کړي، او یا په لنډو صورتونو صحیح ده، جایز ده، څه ناروا نه ده. او که ذوالحاجه یا مسافرې او یا دپسې ضعیف خلک ولاړي نو بیا خو کوه په لنډو صورتونو درمیانه حال. او که چېرته دپسې که ځوانان او طلبا ولاړي نو بیا خو سم د سنتو موافق اوږد مونځ کوه، ولې ځوانان دي ټول، نو کم از کم رکو دوه خو پکې وایه، صورت خو پکې یو پوره کوه. نو دا ځکه وایي صلات وسطی دی چې په دې کې قنوت ډېر دی. دویم قول دا دی وایي چې دې د ملائک حاضري او د نورو منځونو نه د دې مانځه خصوصیت وایي ډېر دی. دویم قول دا دی چې د دې نه مراد صلات ظهر دی، د ماسپښین مونځ نه مراد. ولې وایي دا درمیانه دی که نه د ورځې، نیمه ورځ لاړه او نیمه ورځ پاتې ده، نو صلات ظهر یې وله راوړه. دا ځکه چې په دې کې دوه کاره دي، یو یې وایي مؤمن دنیا ستړی کلی او بل طرف ته په خوب کې اخته شوی، نو هسې نه چې د دنیا ستړیتوب او خوب ده نه ماسپښین قضا نه کي. نو الله صلات وسطی ګوره خاص خیل وسات. او بعض علما وایي چې دا مونځ د دې امت خصوصیت، یو د ماخوستن مونځ یو ده، په مخکنو امتونو دا نور مونځونه وایي څوک وایي درې څوک وایي دوه. دریم قول دا دی چې دا د اکثرو جمهورو دی، د دې نه مراده صلات العصر دی د مازدیګر، او دا د جمهور علماو قول دی. ځکه ابي هريره عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او عائشه رضی الله عنها دا وایي چې د رسول الله نه مې واورېدله صلات وسطی العصر، ویل د صلات وسطی درمیانه مونځ، ویل دا د مازدیګر مونځ دی. او وجه هم دا وه چې کله په خندق کې، په غزوه خندق کې د دوی نه څلورم مونځ قضا شو، انوار پرېوتلو او د مازدیګر جمع یې ونه کړه صحابه، ځکه حالات سخت خو جهاد و. نو د الله نبي خیرې وکړې، ویله ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا، الله دې د دیو ګېډې او د دیو کورونه د اور ډکیا. ولې وشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ویل منګې مشغوله کړلو د درمیانه مانځه نه چې مازدیګر. ناصفه حدیث دی، روایت کې راځي. او په دې مانځه باندې به سختی به هم کوله، په دې مانځه باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه د مازدیګر د مانځه ډېر خیال ساتي،
چا چې د مازدیګر مونځ پرېښودلو ټول عمل یې برباد دی. وی من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، چا چې پرېښودلو د مازدیګر مونځو نو عمل یې برباد شو. او دا غوره قول دی. او نور اقوال هم پکې شته. او وایي چې هر یو مونځ درمیانه جوړېږي، چې هر مونځ رالي که نه د یو مانځه نه دوه مخکې کوه او دوه تې وروسته کوه. د وایي د سهار نه دوه مخکې دي ماښام او ماخوستن، دوه تې وروسته دي. وایي ماسپښین او مازدیګر، داسې ماسپښین نه دوه مخکې کوه. نو دا شیخ ولی الله رحمه الله هم وایي. خو دا کم قول چې د حدیثو موافق دی نو دغه برابر دی چې مراد دی نه مازدیګری دی. وقوموا لله قانتين، ودرېږئ الله ته په تواضع او عاجزۍ باندې. قانت ودرېږه عاجزه. نو عاجزي څه ده؟ عاجزي الله چې غواړي حقه وکړه. نو ګوره عاجزي دا ده. عبدالله بن عباس معنا کړې ده قوموا لله قانتين، الله ته ودرېږئ عاجزۍ باندې. عاجزي دې ته وایي لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نه به ښي طرف ته ګورې او نه به چپ ته. ولا یرفعون ایدیهم فی الصلاة، او نه به په مانځه کې لاسونه چوتوئ ما سوا د تکبیر اولا. نو هغه پکې نفي د رفعالیدینو کړي هغه چې د روایتونو ثابت دي. خو د هغه رایې ده د ترجمان القرآن د عبدالله بن عباس. هغوی چې په شروع د اسلام کې وبې قوموا لله قانتین سره تواضع راله، ناجزي وکړه. نو دارنګې عاجزه ودرېږه، سینه به هم بار ته نه وباسي. لکه حدیث کې راځي که نه یو صحابي سینه ایستلې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورغلی صف کې، نو سینې یې ونه داسې وولوې دا دننه که سینه مه راوباسي. تا نه دی اورېدلی چې قوموا لله قانتین، الله ته په عاجزۍ. او بعضې وایي مراد نه هیئت دی. هیئت به برابر کې چې مانځه ته ودرېږي نو جامو مامو ته به دې وګوري، لمن نښتې نه وي، نستوڼی دې رانګښتی نه وي، پیڅې دې ښکته نه وي. لکه د الله نبي په صحابي باندې مونځ واپس کړ، مونځ یې وکړلو رالی، سلام یې وکړ، سلام جواب یې وصلي فإنک لم تصلي، مونځ ځکه یې مونځ دې نه دی کړی. نو بل صحابي د الله پیغمبر ویل څه غلطي خو یې نه ده کړې. نو ویل ته نه ګورې چې د ګیټونه ویل دا پیسې ښکته دي، او د دې سړي مونځ الله نه قبلوي. مشکات کې روایت چې پیسې ښکته دي اخو هسې عامه ګناه ده، یوازې مانځه پسې خاص نه ده. دا ګیټۍ به کم از کم ښکاره کوي چې دا ښکارئ، او چې پورته ویه نو اجر دې شته نصف ساقه پورې روایت نه ثابت دي. نو عاجز الله ته ودرېږه. دارنګې تواضع وکړه. تواضع دا ده چې وسار یې ښایسته ټوپۍ په سر مانځه ته ودرېږه. اوس دا مسله خلکو جوړه کړې چې د مانځه د ټوپۍ نه بغیر مونځ کېږي او کو نه کېږي. هغه کوم ځای چې نه ګرېږي هغه ګرئ. نو ګوره د مانځه نه بغیر خو ته د ټوپۍ نه بغیر مونځ یادې. په تاریخ او د ذخیره د حدیث او تفسیرونو او د سیرتونو کې نشته چې صحابي او رسول الله سرتور ګرځېدل. ته خو دا ثابت کا ته د مانځه هم راوړی. په تاریخ د سیرت کې نشته او نه په تاریخ د ذخیره او د حدیث مبارک کې شته چې صحابه او رسول الله سرتور ګرځېدل. او دا ایمان پټکې والی ما سوا د مقام د څه نه د احرام نه د حج او د عمرې نه هلته خو منع دی، ممنوعات. د سر به نه پټې، خپې به نه پټې، نو اذان له حکم دی. د دې نه ما سوا نشته. او مانځه نه چې په هسې اوقاتو کې دا خیال ساتلی صحیح او رسنه رینجه کولی وه. دا ولې؟ نو که صحابیه صحیح د سرتورو نو ستا مې ومنله سرتور، نو د سرتوروالی ولې و؟ نو د سیرت کتابونه لیکلي چې سرتوروالی د صحابي او یا لغړوالی د صحابیه چې صرف لنګ شته کمیس نشته بره، نو جامه چرته وه. صحابي مونځ وکړه که نه، مشکات کې حدیث دی، او په یو څادر کې وکړه، د ځان یې تاو کړی نور لغړو او یو څادر و. نو بل صحابي وی یو څادر کې مونځ نه ویل مور دې مړه شه د رسول الله په زمانه کې چا دوه مندل. ویل دا یو بم چې پیدا شو نو شکر وباس. ولې عمار چې مړو رضی المصعب بن عمیر رضی الله عنه په احد کې شهید شو او د هغه څادر یې راوړ.
نو دومره نه و چې سر به ولا پټ کو نو پښې به ښکارېدې او چې پښې به پټې کړلې نو سر به ښکارېدو نو د الله نبي وی دا سر یې په څادر پټ کړی او په پښو ولا ترخې واچول د هغې د کفن د حالتې د ټوپۍ غم راوړی اصحاب صفه په باره کې چې راځي حدیث دی چې هغوی به د یو بل شاته ناست وو عورتونه به یې د یو بل نه پټ کړي وو نو خو جامه نه وه که سرونه به ببر او یو بل ته به داسې جوخ نږدې وو چې زمونږ بدن د یو بل نه شاته پټي پیغمبر به راغلی حیا به یې کوله د هغه نه به یې زده کړه کوله دا حدیث نو د صحابو کو څه نه و ټوپۍ نشته کمیس نشته نو د غربت نه نه یو ساعت چې ټوپۍ او کمیس نه نو د مستۍ نه نه رسا اوس نه کېږي چې د ټوپۍ په سر کېږي نو که داسې وي چې مونږ د ټوپۍ نه بغیر کېږي یا نه دا خو مونځ خو به لغړ هم کېږي پاک کنګالک بینک پاکستان ودرېږه او زه به د بخاري نه ثابته کړم چې لغړ مونځ کېږي په رکوع او سجده کې به اشاره کې طریقې مو لخوستلي رکوع په ولاړه باندې چې عورت دې نه پټي نو په لغړه مونځ جایز دی صحیح ده چې کمیس وباسي او ګنډۍ سړی اغوستې او صرف پرته بیا مونځ کېږي څوک وایي چې نه کېږي روا ده او یو سړی اوږد کمیس اغوستی دی او پرتوګ یې د سره نشته مونځ یې کېږي د انسان د مؤمن سړي عورت کم دی عورت یې د نامه نه واله د زنګونه پورې دی نوم پکې داخل نه دی نو چې دومره کپړه دی وه چې د نوم نه ښکته پټې او زنګون سترګه دی پټه ده نور دی بلکل پاک صفا سوتره ولاړې د فوټبال کې لاړې نو موندې کېږي دا چا ویل او یو قانتین دی تابعدار دی عاجزي او تواضع الله ته ده نو عاجزي او تواضع دا ده چې جامه دې پاکوي او ټوپۍ دې ښکلي او شکل او صورت دې برابري او دارنګې سر دې ښکتی هر ځای ته دی هر اندام دی هر موضوع ته ورسېږي دې ته عاجزي وي د یو مونځ کول یو هسې ګپ شپ دی عبادت نه لا وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته قانتینا په عاجزۍ فإن خفتم ملائکو تاسو ویرېږئ د دشمن نه فرجالا نو الله ویا په پښو ودرېږئ دا معنی نه چې پیدل معنی دا نه په پیدل خو مونږ نه کېږي په روان اگر چې دغه اجازت شته دی د په سورلۍ کې د نوافلو قبله ساقط ده سورلۍ د وخت دی ګاډي ده بس بناسه مونږ نه وتړوې نوافل څه مسله نشته ګاډي کې ناست خو نور په روانه باندې مونږ مؤخر کا او یو ځای ته ودرېږه نه لا یا فرجالنا چې په پښو ولاړې یا په سفر کې او رکبانن یا په سورلۍ باندې ناستې نو چې په سورلۍ مونځ کې نه په رکوع په سجده کې به اشاره کې دغه واخ سجده نه کېږي په ملا په سورلۍ او نفل په بل اتفاق جایز دی بلا عذر او فرض وای فاذا امنتم ملائکه لا چې فامن شوي فذكروا الله نو یادوي الله لرا یادوا کما علمکم څنګه چې ښودنه کړې تاسو ما لم تکونوا تعلمون چې نه ویا تاسو په هغې باندې پوهه والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ولسم حکم وی عدت د هغې زنانه چې د هغې خاوند وفات شي خو په طریقې د احسان سره مخکې فرضي و 4 میاشتې او 10 ورځې اوس د احسان او خود سلوک ورسره کوئ نو هغه عدت یې دا دی والذین لا یا کسان یتوفون چې مړه شي منکم ستاسو نه ویذرون ولا پرېږدي ازواجا بیبیانې وصیتا لازواجهم لازم دی پې وصیت د بیبیانو دپاره متاع لا فایده دې ورکړي الی الحول تر یو کاله پورې غیر اخراج چې نه به یا ایستونکي د کورونو نه عدت خو یا 4 میاشتې او 10 ورځې او خاوند یې ویله چې دا ښځه به مې یو کال د دې کوره نه وباسه په دې کور کې به ګورې خوراک څښاک ورکوه نو فإن خرجنا اهلایکو دی ووتلې په خپله باندې ووتلې د یو کال نه مخکې فلا جناح علیکم نو په تاسو وارثانو ګناه نشته فیما فعلت څه کې فعلنا فی انفسهن
چې دا زنانه کیا فخپلو ځانونو باندې می معروف د شریعت مطابق والله عزیز حکیم الله زور اور ذات دی هر کار حکمت نړک دی وللمطلقات متاع دا اوسات لسم حکم ذکر کوي اخیره متعه هر مطلقه لرا مستحب ده او غیوی لرا سوا واجب وا وللمطلقات لا طلاق شو خذ لرا متاع فیدا ور کوي بالمعروف د شریعت مطابق حقا للمتقین الله ویا دا لازم ده په پرهیزګارانو اول تمو ویلا چې دا واجب ده نو ته واجب وکړه كذلك ام دقرنگی یبین الله ختامه مس اتلس احکامات تبیان کړ نو اوس په مہر لګای كذلك الله وی دقرنگی یبین الله الله بیان یا تاسو ته لکم تاستا آیاته آیاتنا خپل د احکامات وړکا لعلکم تعقلون د دې لپاره الله ویا چې د عقل نه کار والی واخر دعوانا